دا مال تا چېرته راوړی؟ زه تا سره خبره ولې نه کوې ما سره خبرې؟ نه کوم یار ته څوک یې تا نه پېژنم خبرې ولې نه کوې؟ بالکل دا موږ اثار ناکبندي کړو په ډبل پاټک کې. نو دا سیز را لري په دې چې هر څومره خبرې وشي نو هغه به کمي، چې دا د انسانانو د ژوند سره لوبې دي. دا اوس مړزان دي، دا تقریبا دا د هوټلو ته را دغه کوي سپلای کوي او دا په هوټلو کې په پلیټرو کې اچوي. نو دا مړزان چې کوم دي نو دې انتهایی ګنده بوی شروع کړی دی او دا مال لېږي دوی په دې هوټلو ته او په هوټلو کې دا بیا تقسیمېږي. انتظامیه سره بالکل هغې سره موږ رابطه کړې ده، هغو را روان دي دې پسې دا تقریبا 10-15 دغه دي بورۍ دي. نو دا بیا هغو راځي، هغو بیا وزن کوي چې په وزن دا څومره دي. موږ وزن کړي نه دي چې په وزن تاسو کوئ به که نه؟ دا به فوډ والا به کوي. جي فوډ والا کوي. اصل دا خو ډېر غټ ګرانو کتونکو، دا تاسو کتل اسی 4 سال پور نن یو دبنګه کاروایی کړې ده خیبر پښتونخوا کې په دې غټو هوټلو کې چې کومه دنده روانه ده د ډېرو غټو شخصیاتو په ملي بګت سره او د مختلفو محکمو په ملي بګت سره خلقو باندې زهرالود غوښې خوري. دا مړزان د مړزانو لوی باریک په ریلوې کې د پنجاب نه راځي او هلته لاور نه انډیا نه راځي لاور ته، او بیا په ملک مختلفو حصو کې هغه د ریلوې په بوګو کې ازي تقسیمیږي. په دې بورو کې دا مړزان اچولی شوي دي او دا د انډیا نه را روان دي. ستاسو څه خیال دی؟ دا ټیک دي او دې کې څه دغه نشته، دا نقصاني نه دي، دا خراب دي. بیونه ترې نه روانو او اسی 4 سال پور اشفاق خان یو دبنګه کاروایو کا وینیول او چې محکمه فوډ والا راغل، غټ ټیلیفونونه به ورته شوي، غټو خلکو پکې رابطې کړي. نو معمولي جرمانه یې ترېنه وایسته او بیا دا مردان ته لاړل، وایي دا مونږ فارم دی هلته. مطلب دا دی هلته د دې فارم جوړ کړی دی، فارم کې ورسره څه شته نه، لکه د آی پی پیز غوندې دا هم یو آی پی پیز ده او هلته فارم ته یوسي او د هغه فارم نه د خپل فارم په نوم باندې بیا ټولو ضلعو ته دا مړزان په ګاډو کې اچوي او تقسیمیږي. یو شهر ناپرسان دی د وطن ما ته دا ووایي چې دا یې سیچو نن یې دا غټه کاروایي وکړه او د نورو محکمو د ضلعي انتظامیې د محکمه فوډ، محکمه خوراک او حلال فوډ د هغوی که دا رویه وي او دا کاري نو دی به بیا داسې کاروایي وکړي، دی به هم بیا نه نیسي، بیا به ورته وایي چې بس راوړه هسې هلته جرمانه ورکوئ، موږ له جرمانه راکوئ. نو کرپشن پرمیشن باندې په دې ملک کې د انسانیت سره کلواړ شروع دی او دا انسانیت سره داسې لوبې دي. تاسو واورېدل چې دا د انډیا نه راځي او دلته کې لکه په دې به څو ورځې تېرې شوي په رکشه کې چنګچي کې اچولي دي، د ریلوې په بوګی کې راغی، بیا په چنګچي کې راچولي دي او بیا په مختلفو ګاډو کې ګرځئ، فرج نشته، ایئر کنډیشن نشته او غوښو په بورو کې اچولي دي، د بنډلې ترېنه جوړې کړي دي که نه. نو دغسې د نورو ځناورو غوښه دې وطن ته راځي، غټو هوټلو ته، شادي هالونو ته، دا چې مونږ ډېر په خوند او په رنګ او په چسکې باندې د خوراکونه خورو او په لیټرو کې د مختلف قسمه غوښو د مصنوعات هغه مونږ خورو، نو هغه دا غوښې دي. دا تاسو وګورئ لکه سړی حیران شي. دا زما د ملک حل دی چې هلته تا ته خوراک دپاره غوښه هم خالصه نه میلاویږي، پید خالص تا ته نه میلاویږي، تا ته نور څه شیدونه نه میلاویږي او بیا چې یو افسر راپاسي، زه خو جي خراج تحسین پیش کومه پولیس چې کم ښه کار کوي، کم ځای کې هم ښه کار کوي، نو مونږ په هغې باندې خبر هم کوو، د هغوی حوصله افزایي هم کوو، هغه خلقو ته رسو چې اسی 4 سال پور هغه خو ډېره دلیرانه کاروایي کړې ده چې داسې یو مافیا باندې لاس را واچولو او ای راونیول او هغه یې په تاڼه کې ګیر کړل، مال ورسره موجوده او بله محکمه چې اتارټي هغوی سره ده که نه، دی خو یې نشي پرچه کولی، خو ای به لیکل ورکوي او دی به بیا اف ای آر دی کوي، نو معمولي څه جرمانه مرمانه یې پرې ولګول او بیا هغه یې پرېښول. نو د دې سیچو هغه حیثیت څه پاتې شو؟ قانون لکه مطلب دا دی هغه ډېر غټ کار وکړو، خو کوم ځای کې چې ښه افسر وي او ښه کار کوي نو هغه سره بیا کوآپریشن ني. ډېر افسوسناک المیه ده دا د ټولې خیبر پښتونخوا دپاره او زما د
زه همیشه وایم زما سیاسي قیادت دپاره او زما حکومت دپاره چې دا ستاسو وطن دی چې مردارې غوښې هغه پکې په خلقو باندې خرڅیږي او بیا په غټو غټو هالونو 5 سټار هوټلو کې ډېر شان و شوکت سره هغه پته نشته کمې کمې مسالې او کم کم کیمیکل به په دې باندې صرف دې دپاره مخې چې دې نه بیا بوی نه دي او دا اوریجنل غوښه ته ښکاري. زه یقیني ویم چې دا که په لیبارټرۍ کې ټیسټ شي که نه نو دا مکمل مرض دی، مکمل مرض دی او خطرناک مرض دی، انسانیت سره کلواړ او انسانیت سره لوبې دي. نو په دې باندې زما حکومت له او زما وزیرانو له او زما دې خوراک له لږ سترګې غړونه غواړي او لږ شرم وله پکار دی چې دا شیزونه د هغوی د چترۍ لاندې دا که عام ولس ته ځي نو د دوی کورونو ته به هم دا زهر راځي او د دوی بچو ته به هم دا زهر را رسي. نو بیا د هغوی خپل حالت چې وي هغه ټیک نه وي، هغه انتهایی مخدوش وي او دی بیا په مختلفو مرضونو کې د دې عام ولس نه زیات همدغه افسران بیا په مختلفو امراضو کې مبتلا وي او په تکلیف باندې وي. نو ما ویم چې ته په دې باندې خبره وکړو د عام ولس ته ریکویسټ وکړو. زه خو لکه حیران شمه چې ښه په غټو غټو ورته وګورو او دا قوم هم وګوري چې یاره دا زهر دی، دا خراب دی، دا خرابې غوښې راغی او بیا چې ورته کینو نو د یو مړز په ځای 10 مړزان خورو نو مرضونه به ني. بیا به دا قوم دغسې ني او ادارې او پاکستان به دیمکزده ني، د هغې معیشت او د هغې سالمیت او د هغې قانون هغه به هغې نه به کلواړ ني جوړ، هغه به خلک ورسره لوبې نه کوي. تاسو نوم دی ماهر شاهدالي دا خو مونږ پارم دی دلته کې مردان کې کوم ځای کې مردان کې او بیا سپلای کوي ټول نوخار کې جی او کله څومره مودې نه تاسو سپلای کوئ لګي خو واخو جی ښه جي نو دا غوښې حلال دي او جی او دا څنګه جوړېږي دا مړزان دي جی او جی دی مړزان دي جی ښه بالکل دي جی. نو تاسو سره لیسنس میسنس شته؟ او دي سره به کته نه تاسو سره ما سره نشته جی تاسو سره نشته او جی او استاد مالک راغلی